آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد. درود الشريف وعلى اللهم صل على وسلم. قابل احترام معزز سامعين مشران ورونو، الله رب العزت قرآن مقدس حصہ او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکونا څه حدیثونه استاسو مخ کی تلاوت شو. الله رب العزت دې د حق سچ وینا توفیق راکړي او بیا دې الله رب العزت مونږ ټول له د عمل کولو توفیق راکړي. عزتمند مسلمانانو ورونو، د دې دا کمی ورځې چې روانې دي د دې متعلق چند مسائل دي. یو خدا میاشت د حج دی، دا میاشت د حج دی. د حج او د عمره متعلق یو حدیث شریف هغه بس تاسو مخکې تلاوت کوم. چند خبره د حج متعلق. بیا د دې نه بعد نن تقریبا 24 ذوالقعده ده، 15 یا شپږ ورځې د دې میاشتې نورې پاتې دي. بیا دې پس چې کوم میاش را روانه ده هغه ته د ذوالحجې میاش وي. د هغه میاشتې د اولنې 10 ورځې دا ډېر قیمتي ورځې دي. نو د هغه متعلق به چند گزارشات عرض کو او بیا که خیر او ژوند نو پاره کې بیا یو
لوی حکم د اسلام او سنت د ابراهیم علیه السلام چې قربانی دا داغه متعلق به خیر او ژوند را روانه جمله ان شاء الله تعالی خبره کوو. اکثر دا بیانات اوس بار کیږي هم. د ټولو نه اوله خبره دا میاشت د حج دی، شوال، ذی القعده، ذی الحجه، دا د حج میاشت دی. دا ډېر بهترین او افضل میاشت دی، ځکه په دې میاشتو کې الله رب العزت یو داسې عبادت مونږ باندې فرض کړی دی چې بغیر د دې میاشتو نه هغه نه کیږي. د ذی الحجه 15 یا 6 ورځې حج صرف د ورځو کې کیږي، 15 ورځې یا 6 ورځې. خو د حج داخله شروع کیږي، څوک زی په خوا خو با پیاده سفري وي، نو د وړو کې اختر د میاش نه د شوال د میاش دغه میاش ته هم د حج میاش ویل کیږي. هغه شو بیا ورپسې دغه د میاش شو بیا ورپسې لس ورځې د دې بلې میاش ته 12 یا 14 هغه د ذی الحجه د حج ایام دي. حج فرض حکم دی د الله تعالی. د دې متعلق چند خبره تاسو ته عرض کوم. الله رب العزت دی چا چې حجونه کړی دي الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او بار بار دې ورته نصیب کړي، او چا چې حجونه نه دي کړی سره زمونږه الله رب العزت دې مونږ ته هم په خپل ژوند کې حج او عمره الله دې مونږ ته بار بار نصیب کړي. دا حج فرضی عبادت ته او عمره نفلی عبادت ته. د دې عبادتو په باره کې اسلام سوی، شریعت سوی، د الله په نسبت باندې د دې څومره قدر او قیمت ته او زموږ د عوامو د خلقو سره وی د دې باره کې. ستاسو مخکې ما آیت کریمه لوستلې ده. الله رب العزت دې کې څه فرمایي؟ ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. الله فرمای خاص د الله د پاره ده، خاص د الله د پاره ده علی الناس په خلق باندې حج البيت حج د بیت الله من استطاع الیه سبیلا سوک چې طاقت لري دیتا د لارې او د سفر. الله رب العزت د حج فرضیت بیا د حج د پاره چې کوم پرهیز د سشي نزان ساتل پکار دي الله په هغه قرآن کې ذکر کړی دي. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله پاک فرمای چا چې په دې ایامو کې پسان باندې حج فرض ک مطلب د حج اراده وکړه، د حج داخله وکړه او د حج روان شو، الله پاک فرمای دې به بیا کنزل نه کوي، دې بر دې بدینوي، دې به جګړې نه کوي او دې به د خواهشاتو خبرې نه کوي، دې به د احرام چې کوم پابندیان دي د هغه ډېر زیات خیال ساتي. نو یو خو د حج فرضیت، حج فرض حکم دی د الله تعالی، خو په چا باندې دی؟ من استطاع الیه سبیلا. هغه چا باندې حج فرض دی چې د ضرورت اصلیونه، ضرورت اصلیه څه ته وایي؟ د کور خوراک، د کور کرایه، د بجلی بل، د ګیس بل، پردې حق، د ماشومانو د مدرسې د سکول فیسونه وغیره وغیره، دا چې کوم ضرورت اصلیه دي د دې ضرورت اصلیونه د سره زیات دومره روپۍ ورسره وي چې دې په حرم ته سفر کولی شي او بیرته راتلی شي او کم 30-40 ورځې چې دې هلته تیروي
چې الته هم هغه خپل وخت تیرولی شي په خپلو پیسو باندې نو دغه سړي باندې حج فرض دی او چې ډېر څلوېښت ورځې حج کې تیروي اقا ورځې هم د کور کې دلته د خرچې انتظام بلونه قصې وغیره هغه هم پوره کېږي نو د باندې حج فرض دی او حج په ژوند کې یو پیره فرض دی یو پیره فرض دی دویم ځل دریم ځل بیا دا نفلي شي دا بیا نفلي حجونه وي د نن زمانه څه د مصنوعي مهنګایانو او څه د حالاتو د وجنه خلک چې په کم مصیبت او پریشانی کې ګیر دي نو زما په خیال فرضي حج خود الله حکم نه هغه کې هغه ته بدانه وي بعضی ملحدین انګريز پرس خلک د انګريز او د يهودو نه متاثره خلک د الحاد نه متاثره خلک د مستشرقین نه متاثره خلک هغه سوي وای حج باندې 2 لک روپے لګي او 4 لک روپے لګي او ستا گاوند کې هسپتال له او ستا گاوند کې یتیمخانه او ستا گاوند کې فلان کې دی او ډنګره دی دا نفلی عبادت دي حج ما باندې الله فرض کړی دی دا بم کوم خدا را باندې فرض عبادت ته لکه د مانځه په شان دی دا لازمي دی چې صدا وکم دا الله حکم دی ها فرضي حج ما کړی دی د دینه بعد نفلی حجونو لازم او زما په گاوند کې شوق د لوګي نمرې زما په گاوند کې یو مریض دی چې د علاج روپے ور سره نشتا زما په گاوند کې خلک په ورځ باندې نهر شپې پاغي باندې تیریږي نو بیا دا حج ما د پر نه دی پکار نفلی حج یادو نور فرضي حج کې دا قصې نه کیږي دا د ملحدینو اعتراضات دي د قربانۍ متعلقه ملحدینو اعتراضات دي چې لکه څه فائدہ شو څه مقصد شو چې په یو ورځ باندې ټول امت مسلمه په لکونو ساروي حلالي او په اربونو روپۍ په لکونو ساروي ذبح کیږي او په اربونو روپۍ خرابې داخله دا د یتیمخانو لول نه ورکي دا هسپتالونو کې ول نه ورکي نو هغه مسله ما تاسو ته بار کړی دا چې یو سړی دی او په 25000 روپۍ باندې چلو کې واغښتو چې قرباني پې کېده بس دومره وو د دې سړي حق ادا شو چې په 25000 باندې قرباني وکړه او بل سړی دی 25 کروڑ روپۍ یتیمخانه لور کړي 25 کروڑ روپۍ شوکت خانم هسپتال لور کړي 25 کروڑ روپۍ په غریبانو مسکینانو فقیرانو باندې تقسیم کړي په دغه ورځ باندې د دغه سړي حق نه دی ادا شوی د دې سړي حق ادا شو ولی موږ د الله بندګانو د الله حکم مطابق بجون تیرو د الله حکم چې څنګه وي حق شانتي بکو په دغه ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ساروی د ویني تویولو نه بل غټ عبادت الله ته نشته دلته خو د انسانانو ویني ډیر زیات تویږي په دغه ورځ باندې خصوصا د انسانانو ویني تویږي خو به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ساروی د ویني تویولو نه بل غټ عبادت په دغه ورځ باندې نشته دا د مستشرقین او د ملحدینو خبرې دي دغه نه ځان ساتل پکار دي نو حج په زندګۍ کې یو ځل فرض دی باغ چا باندې چې څوک طاقت لري داغه د سفر الته د خرچه او دلته د خرچه دا فرض دی مسلمان عاقل بالغ باندې معصوم باندې نه مجنون لیونی باندې نه یو سړی لیونی دی مجنون دی او داغه په کروڑونو روپۍ هغه سره دی لیونی دی نو هغه باندې حج فرض نه دی مسلمان دی عاقل دی بالغ دی کناری نه دا او که زنانه ده نو دا باندې حج فرض دی او د دې حج باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي دا فضیلت درته وایم د عمره او د حج د دوانو ځکه دا ایام د حج دي نبی علیه السلام فرمایي العمره الى العمره کفاره لما بینهما د یوې عمره نواخلا تر د بلې عمره پورې دا کفاره ده د دې په درمیان کې چې څومره ګناهونه د انسان نشوي وي د یوې عمرې نه بلې عمرې پورې نبی اسلام فرمایي دا کفاره د انسان د ټولو ګناهونو لپاره البته چې د بنده حق پکې نه شامل چې د بنده حق پکې نه شامل دا خبره ده د غیر حق د بنده حق الله پاک نه معاف کوي کاغه قرض وی قبل شکل کې وي دویم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه رواه البخاري نبی علیہ السلام فرمای عمره خو
د یوې عمرې نه تر بلې عمرې پورې د تمامو ګناهونو کفاره ده. پاتې شو حج. نبی علیہ السلام فرمایي حج مبرور چې دی لیس له جزاء الا الجنه، د دې بل بدله نشته دی مگر جنت دی. د حج مبرور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بل بدله نشته مگر څه شی دی؟ جنت د دې بدله ده د حج مبرور. بیا نبی علیہ السلام فرمایل مسلم شریف کی حدیث ہے من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. نبی علیہ السلام فرمای چا چې حج د بیت الله کو او د پکې د خواهشاتو خبرې نه وکړي فلم يرفث. رفث بعض مفسرینو چې کنزلو توای رده بدو توای، خو اکثر مفسرینو د رفث معنا دا کړی دا چې حج کې در سره خپل بیبي حج کې وي او ته د هغه سره د خواهشاتو د مینې محبت خبرې وکړې، دا به په حج کې نه کې. د حج دوران کې به بالکل دا خبرې دا قصې به نه کې. فلم يرفث. دویم ولم يفسق، فسق او فجور یې نه دی کړی، ګناه یې نه ده کړې، کنځل یې ورځې به دې چاته نه دی کړی، هلته هم ځان د ګناه نه ساتلی دی. نبی علیہ السلام فرمایي رجع دې چې د حج نه واپس کېږي نو داسې واپس کېږي کیوم ولدته امه، لکه پشان د هغې ورځې باندې چې دی د مور نه پیدا شوی او د ګناهونو نه څنګه پاک و، دقه شان به پاک دی د ګناهونو نه راځي، دا چې د حج نه راځي. دومره لوی عبادت دی، دومره افضل ترین عبادت دی. خدا خبره یاد ساتئ، زه بار بار دا خبره کوم. څومره چې الله پاک چاله درجه ورکړې وي، چاله الله پاک عزت ورکړي وي، چاله الله پاک مقام ورکړي وي، اقم ربا په هغه باندې بوجونه هم ډېر زیات وي، اقم ربا د هغې عمل دپاره پرهیز ډېر زیات وي. تاسو ته پته شته ګوره په اسلام کې د ټولو نه مشکل حکم هغه وخت کې هم و نن هم دی او بیا هم دا حکم مشکل دی، جهاد فی سبیل الله، قتال فی سبیل الله، چې یو سړی خپل سر راواخلي او په خپل تلی کې کیدي او دا خپل وینې قرباني د الله د دین د سربلندۍ دپاره ورکوي، دې ته وایي جهاد فی سبیل الله، قتال فی سبیل الله. دا دومره لوی حکم دی، دومره لوی حکم، دومره لوی حکم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په اسلام کې د قتال فی سبیل الله، د جهاد فی سبیل الله داسې حیثیت دی لکه په اوښ کې چې د قب حیثیت دی. د اوښ په ملا باندې قب دی، قب د ټولو نه بری د اوښ دومره حیثیت دی. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د جهاد په اسلام کې حیثیت پشان د شپول دی د فصل نه غیر چاپیره، منځ، حج، زکات او روژه او تبلیغ او درس او بیان او جماعت او مدرسه دا هر څه به محفوظ کیږي په جهاد باندې. که جهاد نه و دا هیڅ هم محفوظ نه دي. دومره لوی حکم دی، خدا خبره یاد ساتئ. څنګه چې دا حکم دومره لوی دی، څنګه چې دا حکم دومره لوی دی، دقه شان د هغې دپاره پرهیز هم ډېر زیات سخت دی. که په جهاد کې لږ شانتې ستا په لاس کې خو ټوپک دی، ته خو ډز وباسې، ته خو ډز وباسې، خو که دا ډز غلط لاړو په مسلمان ولګېد، که دا ډز غلط لاړو په ایمان والا باندې ولګېد، که دا ډز په کافر ولګېد، خو ستا نیت کې فرق و. ستا نیت کې دا مسله و چې بهیب خلک ما ته کمانډر ووایي، خلک ما ته بهادر ووایي، خلک ما له تمغه راکړي، خلک دا وکړي دا وکړي دا وکړي، خلک غازي ووایي، نو لاړې د وینې قرباني دې ورکړه او بیا هم لاړې تباه او برباد شو او سیده د جهنم ځای شو. نو څنګه چې عمل څومره لوی وي د هغې دپاره پرهیز هم لوی دی. نو ما تاسو ته ووایي څنګه چې حج نه دی، حج دومره لوی عبادت دی چې ته حج وکې او د بنده حق قرض او یا د بنده نور حقوق در باندې نه او مؤمن یې، مسلمان یې، مشرک نه، نو چې د حج نه واپس راځي د ګناهونو نه داسې پاک راځي لکه ماشوم چې د مور نه پیدا شي. څومره لوی عبادت دی، خو د هغې دپاره پرهیز هم ډېر سخت دی، د هغې دپاره پرهیز هم ډېر سخت دی. بلکل اودس کې به ګرځې. یو خدا چې مال دې حلال وي، یو خدا چې مال دې حلال وي، د غریب او د مسکین او د فقیر په مړی دي لاس نه وي ایښودي، د یتیمانانو د کونډو او د رنډو حقوق دې نه راغیستي، او د مسلمانانو یا د انسانانو په وینو باندې مال نه ګټلې، خپل حق حلال مزدوري دی وي، خپل حق حلال مال دی وي، په هغې باندې دې حج کړي وي. دویمه خبره ده چې د حج دپاره چې کوم احکام دي،
الله رب العزت کم پرهیزونه ذکر کړي هغه دي ادا کړي. داسې نه کني چې د کور نه روانېږي او بیرته کور رسېدو پورې آنلاین حج اوس خلک آنلاین حج کوي. طارق مسعود صاحب یو بیان کوي وای نیکی کر فیسبुक पे डाल. اس قصہ پخوا به خلکو سوي مشرانو نیکی کر دریا में डाल. ولې د نیکی بچا باندې احسان او ملازم نه کې تا 40 روپے ورکړ 100 روپے ورکړ دا ملازم احسان نه په دریاب ته ورځو وتا ته بالته ملاويږي په مدرسې ماهانه فند مونږ دلته مقرر کړی دی کنه. نو یو کسر وراله ما د الله والا سره د څلور میاشتونو نه قدر هغه تقریبا یو 15 ورځې کیږي. نو زاغل تلاړم نو ما په کابه کې دا نوم لیکو هغه پیسې راکړې ما نوم لیکو. نو بل سړی زمونږ د دې کالا مسجدون کې هغه ته داسې شي څه دي ودا مونږ کې شاته ولې کله راخیږي ویاره ما مولوی صاحب ته پته چې کله راخیږي خو لګا راخیږي ډېر زیات راخیږي. مونږ 1500 ورکو راخیږي پته لګي څومره خو لکه دا ډېر زیات راخیږي. نو هغه هم دا هم لو شو چې ورکما. نو هغه د مدرسې فند نو استقلال شو نو لہذا پخوا مشران وے نیکی کر دریا میں ڈال. اس قصہ دا نیکی کر فیسبुक पे डाल. بچ خلق وی نی زمای مقتدی حج لتلو نو تصویران ټک او تصویر نو مورم وسره تلوا. نو تصویر کې وسره مور تصویر په کې راغلو. نو ما د کمنټو کوم خدای تعالی منده تصویر ورکاو په مخه دا خو د فیسبुक کې حج دی خلکا کم اس کم داخل خو دغه چې په دې تصویر کې د مور تصویر هم راغلی دا او هغه فیسبुक ته خېجول. نو لہذا حد درجه احتیاط پکاروي پدې کې. زمونږ حاجیان صاحبان د دې سینه رواني کې څوک چې عمره لا نفل عبادت ته هلکه ته جمعه تر اذان نشو دوه رکعات نفل دی وکړه وار تلاړې بس خبر خلاص دقه عبادت ته رااله جمعه ته تلاوت دی وکړه لاړې دقه شان عمره عبادت ته نفلی. نو نفلی عبادت د پاره چې دیس نه روانيږي एयरपोर्ट में फलान की मुले से मुफ्ती से उम्र के मुबारक सफ़र के लिए रुखसती कड़च तस्वीर और ब्या फलान की तस्वीर ब्या सऊदी तो से एयरपोर्ट तक तस्वीर ब्या हरम की तस्वीर मदीना की तस्वीर फलान की तस्वीर बस तस्वीर बरतराशी. या साहब जमुंग द इलाके खमशर साहब दागा ऑनलाइन हज چې ما کلو کتو مونږ یو بل حجی سے فعالیت تلو د اسلام آباد ایرپورټ ته. تاسو منه دا خبر و تاسو نه منئ چې لکه څنګه دل انسان هغه چې څنګه ایرپورټ کې اسلام آباد کې ایرپورټ نه راغی ما سره لاس ملاو نه کړل. زب خامې لیدو دغه شانتي لکه په دومره خلکو کې چې ته خپل یو کلام یو شخصیت یو مشر وینې نو ډېر مینه تعالی راځي چې لکه دومره خلکو کې زما سره لاس ملاو نه کړل. ولې دغه ټول ما آنلاین کتلو. طواف کې هغه ویډیو کوله لایو ویډیو طواف کې کوله. بیا صفا مروه کې دغه لایو ویډیو وا. بیا مینا ته چټل دغه لایو ویډیو وا. بیا چې کله رمي د جماره کو دغه لایو ویډیو وا. نو ما اجي سب تاسو خو ما ټول کتلې درته ملاوي څه فائدہ خو پاتې نشو. نو لہذا حج څومره چې لوی عبادت ته دغه شان د دې پرېزم لوی دی. ځان ساتل پکار دي. اسینا چې مونږ لکونه روپۍ لګولې الله پاک د قیامت پر ورځ مونږ ته وایي چې تا خو حج کړی دی خلکو د پاره. او زمون خلک حجان صاحبانه مسجد چې دلته راشي او دکاندار ته چې خاطر او باسه چې خاطر او باسي دا دکاندار دا خیال راشي چې کنه چې صاحب د حج نه راغی او سړی نرم شو جوړې زماغه خاطر کلیر کړي وای کافي والا راکا چې کافي ولا ورکړه نو هغه زما د نوم سره حاجی ولیکه بس خاطر دی په خپل ځبانه خلک اوس نن نه بعد ما د حاجی صاحب حج خلک دې د پاره نه چې خلک ما د حاجی صاحب وای حج خلک دې د پاره چې مانه الله راضي شي. دا الله یو حکم دی فرض عبادت ته زمونږ د سکول استاد هغه به خبره کوله چې لکه منظم فرض دی حجم فرض دی. نو کم سړی چې 15 وخت مونږ کوي نو هغه به نن بعد خپل کتاب کې او کاپي کې او بار چې نوم لیکي چې نمازي عبد الله نمازي عبدالرحمن نمازي سید ګل او نمازي پیر ګل داسې وکي. نو لہذا سره دا نوم هم ځان سره ها خلق ته تاجي شی وي بالکل دی وي خلق دي ته تاجي شی وي دي کې هیڅ خبره نشته. خلق خو بغیر د حج نم یو مشر سپنګری تاجي شی وي د احترام د وجنه وته په خپل دی امین شه ها دې کې څه مسله نشته. خو ته ځان ته حج شی نه په خپل ته ځان ته په خپل حج شی نه وي. الله رب العزت د سمره چې مسلمانان اوس حجون الذي الله دې په خیر خیرت سره بوزي بیرته دې الله په خیر خیرت سره راولي. چا چې حجونه کړی دې الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله پاک دې موږ له د حج مبرور توفیق راکړي. نو لہذا یو مسله د حج متعلق ما تاسو ته وکړه چې دا د حج ایام دي په دې ورځو کې
زمون خدا وطن د بدقسمتۍ نه داسې دی د نورو ملکونو د حاجانو صاحبانو سره حد درجه رعایت ډېر کمه خرچه او زمونږ په حج باندې ټیکسونه او په حج باندې پیسې ګټل او په حج باندې لانجې او د حاجانو سره زمونږ لانجې الله دې زمونږ په دې وطن باندې رحم وکړي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د حج باره کې فرمایلی دي چې عمره خو د یوې عمرې نه تر بلې عمرې پورې دا کفاره ده او پاتې شو حج مبرور. نبی علیه السلام فرمایي د دې بدل صرف جنت دی، صرف جنت دی. او بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې حج او عمره د انسان نه ګناهونه داسې ریجي لکه څنګه چې زنګ شوي وسپنه بټۍ ته دننه کې او د هغې نه اور د وجې نه هغې بټۍ کې ګرم اور بلیږي هغه زنګ د هغې نه لرې شي. نبی علیه السلام فرمایي حج او عمره د انسان نه دقه شان دا ګناهونه سنډي، دقه شان دا ګناهونه ترې ختموي او لرې کوي. د حج د قبولیت نښه څه ده؟ د دې دپاره شریعت کې قرآن او حدیث کې د قبولیت د دې څه نښه نشته. نښه دقه ده چې کوم حدیث کې شرایط ویلې شوي دي چې د فسق فجور نه یې کړي، د حج د فرائضو د حج د احکاماتو د مناسکو خیال ساتلی وي. قرآن مجید کې احادیثو کې خو دغه شرایط دي، قرآن کې هم دغه شرایط دي. علما د هغې د مقبولیت چې د چا حج قبول شو د چا نه شو اندازه به انسان ته څنګه لګي چې زما حج قبول شو که نه شو. نو د هغې دپاره علماو ما تاسو وایي چې قرآن او سنت کې دې څه نښه نشته چې که دا چې قبول شو ده نه شو، دا پته به هلته لګي کله چې سترګې پټې شي دا به هلته لګي. علماو دې دپاره یو نښه ذکر کړې ده هغه دا چې کله چې یو انسان د حج نه مخکې د یو ګناه کوو په یو ګناه کې مبتلا او د حج وکړو او بیرته راغې او هغه ګناه هغه شانتې جاري ساتله، هغه ګناه له هغه شانتې دوام ورکوو، نو دا حاجي صاحب دی په دې پوه شي چې ما خچه کرو او بس نوره قصه نشته. هغه شان دی په هغه ګناه کې مبتلا دی. د یو ظلم کوه که ظلم کې اوس هم مبتلا دی، د یو حرامخوري کوله په هغه حرامخورۍ کې اوس هم مبتلا دی، حج یې وکړو بیا هم راغی بیا هم پکې مبتلا دی. نو پوه شه چې حاجي صاحب 12 لکه روپۍ ولګولې 14 لکه روپۍ ولګولې او چکر یې وکړو. او که چېرته د حج نه مخکې د یو ګناه کوو او د حج نه بعد چې کله د حج وکړو راغې د ژوند کې تبدیلي راغله، د ژوند کې تبدیلي راغله، نو دا نښه ده د دې خبرې چې الله پاک د حج قبول کړی دی. تبلیغي حضرات وایي که نه کله چې مونځ دې وکړو بل یو مونځ دې د جمع سره وکړو بل مانځله جمع له راغلی بیرته، نو دا هم نښه ده د قبولیت چې ستا هغه مونځ قبول شوی دی. او کله چې الله پاک ستا نه مونځ قضا شو نو پوه شي ستا نه بله څه ګناه هم شوی دی چې الله پاک ځان ته ونه ودرولی. دغه شان دا یو نښه ده. نو دې د وجې نه په خپلو اعمالو باندې حد درجه سوچ او فکر او نظر ساتل پکار دي. او کم حجونو له چې مونږ ځو یا عمرو له مونږ ځو دا عبادات د الله دپاره کوو. تمام اعمالو کې الله پاک فرمایي، قرآن مجید کې هم احادیثو کې هم نبی علیه السلام فرمایلی دي تاسو اخلاص پیدا کړئ، ځان کې تاسو اخلاص پیدا کړئ، د الله دپاره عمل کوئ. کله چې عمل ذکر شي وروستو الله پاک فرمایي واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، دا عمل د الله دپاره کوئ. او د حج باره کې الله پاک څه فرمایلی دي قرآن کې؟ ما تاسو ته کوم آیت ولستو که نه؟ الله پاک څه فرمایلی دي؟ ولله علی الناس حج البیت. ګوره ولله علی الناس خاص د الله دپاره دی په خلقو باندې. ګوره حج لا ذکر شوی هم نه دی، د حج د ذکر نه مخکې الله پاک څه ذکر کوي؟ ولله علی الناس، چې دا یو داسې عبادت دی چې دې کې د انسان نه ریا کېدو ډېره خطره ده. نو الله پاک فرمایي اول ځان کې اخلاص پیدا کړه بیا حج لاړ شه. اول ځان کې اخلاص پیدا کړه، اول ځان کې للهیت پیدا کړه چې د الله دپاره عمل کې، نو بیا حج لاړ شه. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. نو لہذا حج او عمره کې حد درجه د اخلاص نه کار اخیستل پکار دی او د علماو سره میلاودل پکار دی. کوم حجان صاحبان چې ځي چې د علماو نه ځان مکمل پوهوي چې د حج احکامات څنګه دي، هسې نه چې بیا داسې چې حج دې وکړو رامغلې دلته او بیا درته څوک وایي چې لکه حجر اسود څنګه ورته وایي خو ډېر ښه سړی و. شاپور مولوي صاحب رحمه الله فرمایل و یو صاحب د حج نه راغی، موږ ورته وایو چې لکه حجر اسود دې ولیدو هغه څنګه و؟ وایي ډېر زبردست نیک سړی و، موږ څنګه حرم ته ورغلو راغی وایي غاړه راکړه او ډېر لکه حجر اسود کاڼي ته وایي
حجر کانه ته وای، اسود تور ته وای، د بیت الله شریف کې چې دیوال کې کم کانه لګېدلې ده هغه ته وای. حاجیان صاحبان به خپلې یا به استلام یعنی سلام وکي، هغه ته حجر اسود وای. نو د علماو نو چې ځان په دې باندې هم پوي کو چې د حج احکاماتونه بیا هله حج لزو. دویم تاسو مخکې ما آیت تلاوت کړه د ټیم مختصر ده د سورۃ الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الله رب العزت قسم کړی دی په دې سحر باندې، والفجر وليال عشر. الله پاک فرمای گواه دی وی دا وخت د سحر، وليال عشر او لس شپې دا دی گواه وی. اوس دا سحر نه مراد ده، د لس شپو نه مراد ده. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ، امام مجاهد رحمه الله او نورم ډیر مفسرون تفسیر ابن کثیر نقل کړی دي. هغه فرمایي چې المراد بها عشر ذی الحجه، د دین مراد لس شپې د ذی الحجې دي، لس ورځې د ذی الحجې دي. او د فجر نه مراد دا سبا د وړو کې اختر دی یا سبا د لوی اختر دی. دا دومره قیمتي وخت دی او زمونږ نه اکثر دا سبا هم مس شي په شاپینګونو کې او په دغه قصو کې. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ، امام مجاهد رحمه الله او نور مفسرین هغه وایي چې د دې نه مراد دا لس ورځې د ذی الحجې دي. د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه نه چا تاسو کو چې د رمضان المبارک اخرنه عشره دا بهتره ده او که د ذی الحجې د عشره دا بهتره ده. ګوره غټ سوال دی، د رمضان المبارک اخري عشره وای دا بهتره ده او که د ذی الحجې دا لس شپې کوم چې دا اوس را روان دي د لوی اختر د میاشتې دا لس وای دا بهتر دی او که دغه بهتر دی. نو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه وته فرمایل چې شپې د رمضان مبارک بهتري دي او ورځې د دې ذی الحجې دا بهتري دي. بیا امام ابن قیم رحمت الله علیه په دا جواب تفصیل کړی دی، وکدا جواب د قشان اجمالی چاله ورکړ شنو خلک به و چې دا دې سره هغه باندې خو ډېر احادیث گواه دي، قران مجید کې دا تذکرہ ده او دا دې سوې نو هغه د تفصیل کړی دی. تفصیل دا کړی دی چې شپې خود رمضان مبارک د اخري عشره ډېرې بهتري په دې وجه دي چې په هغې کې یوه شپه ده چې خیر من الف شهر، د هغې د دغه یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی. نو لہذا شپې د رمضان مبارک د عشره هغه ډېرې بهتري دي او ورځې چې کوم دی نو هغه د دې عشره ډېر بهتر ځکه دي وایي په دې کې ورځ د عرفې ده، په دې کې ورځ د عرفې ده، په دې کې یوم النحر ده، په دې کې ورځ د لوی اختر ده. نو دې د وجې نه د ورځ د عرفې باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي نهم ذی الحجه، حاجیان صاحبان چې عرفې ته ځي په دغه ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چا چې روژه ونیوه نو زما دا ګمان دی په دې باندې، زه ګمان کوم چې الله پاک به د دې انسان د یو کال تیر د یو کال را روان ګناهونه الله پاک معاف کړي. دا د عرفې د ورځې د یوې روژې نو هغه ورځ هم په دې کې ده. نو لہذا امام ابن تیمیه رحمت الله علیه جواب ورکو چې ورځې د دې بهتري دي او شپې د هغې. نو لہذا نبی علیه الصلاة والسلام بل حدیث کې فرمایلی دي چې افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل په ورځو د دنیا کې دا ورځې د لس ورځې د ذی الحجې دي. او بل حدیث ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د انسان ما من عمل ازکى عند الله ولا اعظم اجرا من خیر يعمله في عشر الاضحى. نبی علیہ السلام فرمایي چې د انسان عمل چې الله ته ډېر پاک وي او ډېر مقبول وي او ډېر لوی وي الله ته په اجر کې، وایي هغه عمل نشته دی د دې لسو ورځو د عمل نه. لہذا په دې لسو ورځو کې چې د ورځې روژه نیسو، د شپې عبادات کوو او بیا نبی علیه الصلاة والسلام په دې کې د کثرت ذکر د روژو نیولو او د تلاوت ډېر زیات نبی علیه الصلاة والسلام تاکید کړی دی. او ذکر کم ذکر کول پکار دي، دا هغه هم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي
چې دا دوانه دیو په خپل هم دا ذکر کو دا غي باره کې بل صحابي نقل کړی دي چې دی په بازار ته وتل په دې لس ورځو د ذل حجې کې دی په دا ذکر کو لا اله الا الله او الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا به وي او لا اله الا الله تحلیل او تحمید دا به کو نو لہذا کله چې داوی کنه چې الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا شوی نه د کی تکبیر هم راغی تحلیل هم راغی او تحمید هم راغی یعنی د الله لویم په کې بیان شو او د الله په حمد هم په دې کې بیان شو نو دا بار بار په دې ورځو کې ویل پکاري الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد او د رجوم په دې کې اهتمام کول پکار دي الله رب عزت عمل کولو توفیق راکړي الله پاک دې موږ ته د دې قیمتي اوقاتو د قدر کولو توفیق راکړي او الله پاک دې موږ له توفیق راکړي چې د حج د څومره احکامات روان دي چې دا بهترین طریقې سره وکړو او بیا د قرباني احکامات روان دي چې هغه بهترین طریقې سره وکړو الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین